کتونکو ایوب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د خپل کار جاري ساتلې د خپل وس مطابق چې کوم دی 400 ورکوي دی وخت کې په 1300 روپۍ باندې بورې وړه دا نظام الله پاک چلیږي نه دا حکمرانان نه دي دوی خو دا خلک د خپل نس نه چې کوم دی وجلې دي روزګارونه شته دي نه او ګراني چې کومه ده هغه انتخاب ته رسېدلې ده خلک خېټې لو ساتي اختر را روان دي څوک کپړې والي اره خبره چې کومه ده هغه ډېره زیاته ګرانه شوې دا زنانه راغلې د خاوند دي د جوړونو بیمار دي شپږ یې بچي دي د ګټې وټې ورسره څوک نشته دی خو بیا الله ته اسانه ده کوم ځای نه راغلې د یخ کوي د یخ کوي نه خاوند دې څه کار کوي د هغه روزګار نشته جوړونو بیمار دي څومره وخت نه 8 کاله وشو ګټه وټه هم څه ده هېڅ نشته بس په پردي کور کې اوسېږو بس کار خدمت ته کوو نو بچي خو به یې څه خوري که نه کمې روڼ بس کار خدمت ولا کوم او بس خوري څکي ښه ته خدمت کړي که څوک لږ شل روپۍ راکړي بس په هغې کور ته څه اوسو او بس هغې ته کینو بس کو سړی کوته ودي وخورو بس جامه پیزار نشته پردې دي پردې اغوندو هېڅ نشته هېڅ نشته ډېره ګرانه ده کتونکو خو دا ځان سره دا واله او دا ځان سره وړه واله ښه صحیح ده کتونکو دا بله زنانه چې کومه ده د دې ماشومه بیماره وه شکر الحمدلله اپریشن یې کامیاب وشو ایوب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن چې کوم دی خپل یو کار وکړو انشاءالله ډېره زر ده چې هغه هم درته ښایو او راغلې ده او دې لم چې کوم دی نو خوراک ورکو دا د درې څلورو کالو نه چې کوم دی مسلسل د دې د وړم واله ځان سره صحیح ده او انشاءالله د سلسله مخ په وړاندې بوځو خو تاسو نه زه مدد غواړم تعاون در نه غواړم اختر را روان دی واړه کپړې غواړي یتیمان نو کپړو کې را سره مدد کولی شي قربانۍ را روانې دي یو سړی وایي چې یاره زه قرباني کوم غریبانانو له دا غوښې ورکړې نو چې هغه غریبانان چې کوم دی هغه خو په دغه غوښو کې وستایو او غوښې وخوري ډېره زیاته ګرانه ده چې کله دې خال ته وګورم خو بیا هم د الله پاک لاک لاک شکر دی چې یاره ایوب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن دې وخت کې مسلسل چې کوم دی خلکو ته اوړه ورکوي غوړي ورکوي دغه شانتې لوبیا ورکوي چڼه ورکوي دغه سلسله د الله په مهربانۍ سره روانه ده انشاءالله سلسله او مخ په وړاندې بوځو خو غټه خبره ده چې دا زنانه کومه ولاړه دا زنانه چې بل د هسپتال نه راته کال وکړو روکي وي د ماشومې اپریشن مې کامیابه شو مې خوشحاله شو نو خدای رانه داسې کارونه واخیستل وسیله یې کړو انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو ډېره مننه